لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ګرانو قدردانو خويندو ورونو، په دې مبارک پروګرام کې د هغه عبادت په باره کې به بحث کوو چې هغه د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. هغه عبادت په باره کې به بحث کوو چې د کوم وخت نه ابراهیم علیه السلام د کعبې تعمیر کړی دی او د هغه وخت نه واله د اوسه پورې خلک هغه عبادت کوي او دا عبادت په دقه شانې د قیامت پورې، قیامت ته نږدې به دغه عبادت ختمیږي او دا عبادت ته یا دې عبادت ته ویل کېږي حج. یو ډېر اوچت عبادت دی، یو ډېر عظیم عبادت دی. په دې مختصر ټیم کې به موږ انشاءالله د حج مسائل، احکام، شروط دا به بیانو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ حق بیان کو او الله سبحانه وتعالی دې بیا موږ ټول له توفیق راکړي چې بیا په دې باندې عمل وکړو. یو عبادت چې انسان کوي نو د هغې دپاره دا خبره لازم ده چې دی به قرآن او حدیث ته رجوع کوي، د دې عبادت هغه فضایل، د دې هغه کیفیت به معلوموي. مقصد صرف دا نه دی چې ته عبادت وکړې، مقصد دی عبادت کول او چې بیا د الله سبحانه وتعالی په دربار کې قبول شي. دغه غټ مقصد دی. او کوم عبادت چې د الله سبحانه وتعالی په دربار کې قبول شي، دا عبادت د هغه ډېرو عبادتونو نه غوره دی که هغه په لکاو پیرې ته وکړي او الله سبحانه وتعالی نه قبلوي، د هغې نه دغه یو عبادت او وړوکی عبادت ته غوره دی. او دا خبره ټولو ته واضحه ده چې د عمل د قبلېدو دپاره دوه شرطونه لازم دي. اولنی شرط الاخلاص لله، ان يكون العمل لله، چې د عمل محض د رب العالمین دپاره یي، په دې کې د الله سره څوک شریک نه یي. دا اولنی شرط دی. دویم شرط دی چې هغې ته شرط المتابعه وایي، چې د عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، خو د الله دپاره خالص نه وي نو دغه عمل الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. او هغه عمل چې د الله دپاره وي خو د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه وي نو دا عمل هم الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، د صالح عملنا مراد دی هغه عمل چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، او د خپل رب سره به په دې عبادت کې څوک نه شریک کوي نو دا عمل به رب العالمین قبلوي، دا هغه په دربار کې قبول دی. نو دا خبره د دې هر څه نه مخکې ځان سره یاده ساتئ چې د هر عمل دپاره، صرف د حج دپاره نه، د هر عمل دپاره د دوه شرطونه لازم دي: اخلاص او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. نو د هغې دپاره به لازم وي چې ته علماو ته رجوع کې، د هغې دپاره به لازم ته بیانونه اوري، درسونه به اوري چې دومره غټ عبادت ته کې هغه حج دی او دا عبادت بیا د
د رسول الله په طریقه نه یا به اخلاص نه او الله رد کی الله قبول نه کی وګور اسی دي ځان ستړی کو الله سبحانه تعالی دې خلکو بارک ویل عامله ناصبه هغه کسان چې عمل کړي غوځانه یې ستړی کړي الله سبحانه تعالی موږ په دغه کسانو کې نشماري اولاد زموږ ټول اعمال قبول کړي په دې پروګرام کې یا په دې حلقه کې موږ ان شاء الله د حج فضایل بیانو او بیا د حج فواید د فضایلو دا فائدې چې کلم ته د عبادت فضایل معلومي نستا په زړه کې به یو شوقي او جذبه وي چې د عبادت فضایل ته معلومي نو ځکه علما وایي چې د عبادت کې شوق پیدا کول غواړي او جذبه زیاتول غواړي د عبادت غو فضایل معلوم کا نستا په زړه کې خپل یو جذبه پیدا شي بعضو فضایل ته به اشاره کوم اگر که د حج فضایل ډیر زیات دي ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته هغه سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کوي چې کوم عمل چې دغه ډیر غوړه دی قال رسول صلی الله علیه وسلم وی ایمان بالله ورسوله غوړه عمل د ټول ناول چې دغه په الله باندې ایمان او دغه پیغمبر باندې ایمان قيل ثم ماذا وبيا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الله بدر کې جهاد کول دی او چې عمل له چې بده کې د انسان مال نفس بدن هر څه چې دغه قرباني ته به ضرورت راځي قيل ثم ماذا ويا رسول الله بیا قال حج مبرور هذا حديث امام بخاري امام مسلم ترمذي نسائي وغيرهم دا په دې کتابونو کې راغلي دی دوی راوړل ګور رسول صلی الله علیه وسلم په دریم پیر کې حج مبرور حج دې د اوچت عمل له خو صرف دانی دی ویل ګور چې حج مبرور او د مبرور علما ډیر مقصدونه ډیر معنی ذکر کړی دي خو دا ټول حاصل ده مبرور هغه حج ته ویل کیږي چې پاغي کې اخلاص رب العالمین د پاره او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او هغه د ګناهونو نه پاکي دغه حج د حج مبرور دی او د اوچت عمل له یو حدیث کې راځي د عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین دغه حدیث ته قالت قلت يا رسول الله الا نغزو ونجاهد معكم يا رسول الله کومه توسر الجهاد له یو زو او جنگ کو نو دا بسنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لكنا احسن الجهاد واجمله الحج ويستاسو لپاره ډیر غوړ جهاد دی او ډیر ښه جهاد دغه حج کول حج مبرور رسول الله ته حج مبرور فقالت عائشه رضي الله عنها عائشه رضي فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرني جماعه رسول الله دا خبر اوریدل زه حج نه پریدم دا حدیث امام بخاری رحم الله راوړی ګورې د حدیث کې د کمزور خلکو د پاره او دا خلکو چې طاقت نه دا غوی د پاره د حج دی جهاد ګرځول دي هغه خلک چې هغه جهاد نه معذور دي زنانه چې معذوري نو دا غوی د پاره د حج د یو قسمه جهاد دی د دلیل د دې عمل په فضیلت باندې او د دې عمل په درجه باندې ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی او دا په صحیح مسلم او صحیح بخاری کې دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبره کړې ده الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه الحج مبرور جزاء او ثواب صرف او صرف دا دی چې جنت ته بوزي په دې عمل باندې الله سبحانه وتعالى جنت ته بوزي د دلیل به دې باندې د عمل وکړي نه دا غټ عمل دی دا حج په فضیلت کې غټ فضیلت چې انسان چې کړه د حج د الله لپاره خالص او د رسول په طریقې د ګناهونو نه پاکي ته جنت ته بوزي رسول الله دې بل څه جزا نشته جزا بیان کړ نو بل څه ثواب نشته چې نور ثوابونه نور بدله غوړي دغه بدله د دې سره برابر ده چې تا ډایرکټ جنت ته بوزي په بل حدیث کې راځي هغه د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. دا حدیث امام بخاری او مسلم راوړی و چې کوم سړی حج وکړي او په دې حج کې د شهوت خبرې نه کولې، د شهوت د کارونو نه ځان په دې حج کې لرې ساتو، او دغه شان د فسق او د فجور د نور ګناهونو هم ځان لرې ساتو. وګوره دې خبرې ته غوږ کېږدئ. رسول صلی الله علیه وسلم وایي رجع کما ولدته امه. دا سړی به د حج نه داسې واپس راځي لکه څنګه چې دی په اوله ورځ د مور د خېټې نه راووتو، هغه شان پاک صفا د ګناهونو نه، بالکل د ګناهونو به الله سبحانه وتعالی ختم کړي. ګوره بالکل د ګناهونو ختمي د دومره غټ عمل دی، بلکې په یو روایت کې راځي چې غفر له ما تقدم من ذنبه، د تېر شوي ګناهونه به الله سبحانه وتعالی ټول وبخي. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی، روایت هغه دی چې دا ګناهونه به ټول وبخلی شي. دا دلیل دی په دې باندې چې دا عمل ډېر اوچت عمل دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی او ډېر عجیبه حدیث دی، د مؤمن په زړه باندې زیات اثر کوي. وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې الغازی فی سبیل الله، یو سړی د الله په لاره کې جهاد کوي، والحج والمعتمر او حجي چې حج له تللی او عمره کوونکی وفد الله د الله میلمانه دي. الله اکبر، الله دوی ته میلمانه ویلي دي او میلمانه د چا دي؟ رب العالمین دي. وی دعاهم فاجابوه، الله دوی را بللي د خپل عبادت لپاره، بس دوی د الله بلنه اورېدلې ده او منلې ده، بس تللي دي. وسألوه فاعطاهم، دوی چې د الله نه څه غواړي هغه به ورکوي. دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله راوړی. ګوره وی دا د الله میلمانه دي، په الله باندې ډېر ګران دي، ډېر درانه دي. رب العالمین هغه دعوت قبول کړی دی، په هغه پسې تللي دي او د عبادت کې شریک شوي دي، نو په بدله کې به رب العالمین دا ورکوي چې څه دوی د الله نه غواړي په دې حج کې هغه به رب العالمین ورکوي. وفد الله، د الله میلمانه. څومره غټ شرف دی د حج کوونکي لپاره او د عمره کوونکي لپاره چې دی په هغه خلکو کې شمار شي کوم چې رب العالمین میلمانه دي. الله سبحانه وتعالی مونږ په دغه خلکو کې شمار کړي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې مونږ دا عبادت بار بار وکړو. بل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما تنفي الفقر والذنوب. رسول صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې ویلي دي چې حج او عمره چې دا د انسان غریبي او ګناهونه ختموي، غریبي او ګناهونه. او مونږ کې هر سړی غالبا دغه دوه خبرو باس کوي، یا خو دا وایي چې ماته مالی مسلې دي او مالی حالات مې کمزوري دي. دویم به یو سړی غالبا د دې د لاسه یا دا خبره به کوي چې ګناهونه مې ډېر شوي دي، د ګناهونو تنګ کړی ما، دا زړه مې تنګ شوی دی، په دې ژوند کې یو مزه نشته. ځکه چې کوم سړی د رب العالمین د دین نه لرې شي د هغه ژوند بیا تنګي. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. اوس د دې ګناهونو ختمولو لپاره او د دې غریبۍ ختمولو لپاره اسان علاج د رسول صلی الله علیه وسلم ښوولی دی، هغه د حج او عمره. او دا حدیث امام ترمذي، امام ابن ماجه رحمهم الله هغو راوړی. یو بل حدیث کې دی او دا ډېر عجیبه حدیث دی، دم د حج په فضایلو کې یو فضیلت دی چې په دې کې یو عظیمه ورځ راځي او هغې ته یوم العرفه ویلی کېږي، د عرفات ورځ. د دې ورځې مبارکې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وی الله بل دې ورځ نشي چې باغې باندې دومره بندگان د اور نه ازادي لکه څومره چې د عرفات په ورځ باندې ازادي. او دا د دې عبادت فضیلت دی او د دې مقام دی چې په دې کې دنه دا ورځ راځي. دا ورځ د عرفات ته د حج په موقع کې راځي. کوم سړی چې د عبادت لاړ شي لازم به په دغه مبارکه ځمکه باندې رب العالمین ته ودرېږي، هغه د عرفات ورځ ده. او په دغه ورځ باندې رب العالمین خپل بندگان د اور نه ازادي. وانه لیدنو، حدیث کې راځي وانه لیدنو
په دغه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی د بندګانو ته نږدې شي او د دې بندګانو تذکره چې هغه د ملایکو په منځ کې کوي او هغه ته وګوره زما دې بندګانو ته په ما څومره مین دي د څومره لرې نه راغلي دي ځان یې ستړی کړی دی خړ پړ دي په بد حال دي دا صرف زما دپاره راغلي دي نو رب العالمین د هغې په بدله کې څه وکړي دا کسان د اور نه آزاد کړي دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی ورسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر کله چې یو حاجي حج لرواني او تلبیه وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک مشهوره او معروفه تلبیه ده چې کله مسلمان د تلبیه وی نه د دومره اوچت عبادت لروان دی او د دې کار دومره اوچت عبادت دی دومره عظیم عبادت دی چې د په خیله سو په ګسلا چې سي غره د سره تلبیه وي ک ګټه ده ک ونه ده ک هر څه د هر سره د سره لګي او تلبیه وي دا دلالت کوي په دې باندې چې د عمل ډیر اوچت عمل دی ګټه ونه او زمکه دا وسره لګي دا بعض فضایلو د حج او کله چې انسان په ځل کې د فضایلی او د معلومي نه د په ځل کې به جذبه او شوق پیدا کیږي لکه څنګه چې مونږ په اوله کې وي د هر عمل فضیلت معلومه نو به په ځل کې شوق د عمل د کولو او کله چې فضیلت ته نه معلوم او د عمل کې په مخه به د عمل نه عادت جوړ شي اکثر اوقاتو کې د عمل نه عادت جوړیږي چې انسان ته فضیلت نه معلوم فضیلت کې جذبه ورو کمیږي او د سره شول یاد بالله جل عمل پری د هر عمل په سر کې د غي فضیلت معلومه نو جذبه به د فضیلت کې ډېرې دا بس فضایل چې مو ته اشاره وکړه او وخت دومره نشته موږ سره چې د هر حدیث له ورشو کوم کې چې د حج فضیلت راغله ان هغه بیا وګړه موضوع د حج فواید او په دې حج کې چې کوم حکمتونه دي کاغره ته معلوم شو نو په تعجب کې پروژه په دې کې الله سبحانه وتعالى دومره فواید چولې دي او په دې کې رب العالمین دومره حکمتونه خو دي حکیم ذات ته داغه په هر عمل کې او په هر څه کې حکمت خو کله د حکمت انسانانو ته معلوم شي کله ته معلوم نشي او موږ الله په دې باندې مکلف کړي چې موږ د هر عبادت حکمت معلومو کمالون شو موږ ته د قران او حدیث نه یا یو عالم اجتهاد کو حکمت بیان کو ډیره خره او کوم ته معلوم نشو نو صرف دغه عبادت دغه حکمت کافی دی چې د رب العالمین بندګی ده دغه غټه فائدہ ده او غټ حکمت ور دین علاوه هم فواید او حکمتونه ذکر شوی د حج چې بعض په باغی کې ذکر کو اولنی فائدہ او حکمت په حج کې ده چې رب العالمین موږ له درس راکړي او موږ ته دا خي چې انسان کته هر څومره زورور شي کته مالدار کته غریبي که نسب دی اوچته که بدرنګي که خولې کار څنګه خو زموږ طاقت نه لاندې الانقياد لله الله سبحانه وتعالى غاړه خودا دا په دغه موقع باندې کته سو حج له تلي او يد الله سبحانه وتعالى مقدر کې الله سبحانه وتعالى دي مونږ ټول موقره کې د حج د کولو په دغه موقع باندې لګو ګوره غیر چا پیرو د مخلوق ته وګوره ټول رب العالمین په سره غري د ټول هغه ته غاړه خو دې دي دلیل دی چې رب العالمین یو طاقتور ذات او د خلکو هغه ته غاړه خو دې ده دوی فائدہ په دې حج کې هغه د رب العالمین توحید پکې راښکاره شي چې رب العالمین یو ذات دغه حکمت غټ حکمت هغه توحید هغه به راښکاره شي چې دغه لپاره رب العالمین د پیغمبران را لګیلي دغه لپاره د دنیا پیدا کړی دا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليوحدون الله ما د انسانانو د پیریان صرف او صرف د دې لپاره مې پیدا کړی دي چې زما یو والي او پیژني توحید او پیژني او دا توحید د حج په موقع باندې ښکاري چې ټول خلک رب العالمین ته ټول هغه ته دواګانې کوي وشروعات التلبيه کېږي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک په دې تلبیه کې چې موږ د رب العالمین هغه توحید بیان کو او داغه نه د شرک نفي وکړو یو غټه فائدہ په دې حج کې دا چې مسلمانان په ټول یو ځای شي ټول یو بل سره ملو شي د یو بل سره تعلقات جوړ شي د یو بل نه سجده کی
حال احوال دی وبلنا وتپوسی یو فائدہ به کېدای چې تجارت پکې کېږي دنیوي فائدې به کېم دي او الله سبحانه وتعالى په قرآن کې ویلي یشهدوا منافع لهم چې خلک خپل فائدې ویني یو فائدہ به دنیوي فائدہ چې دي کې تجارت کېږي یو فائدہ یا یو حکمت به د حج کې دی چې انسان ته مرګ رايات شي رب العالمین ته څنګه ودرېږي ټول خلک دغه شان ولاړ دغه شان قیامت پر ورځ موږ رب العالمین ته ودرېږو ګناهونه به کې به خلک کېږي دا یو موقع موږ رب العالمین راکړي د حج دا یو موقع ده چې موږ یو نوې ژوند شروع کړو رب العالمین ته رجوع وکړو دا بعض فائدې دي چې په حج کې دي او ان شاء الله نور چې کوم د حج مسائل او احکام دي هغه پر روانو حلقو کې وبیانو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله